بعضې کسان زکات ورکوي خو چاله چې زکات ورکوي هغه سړی لږ مخوري هغه صوفیانه سړی سپین جامه سړی یا ډیر قریبي رشتہ دار سړی نو که دا ورته وایي چې دا زکات دی نو دا ورکوونکی هم شرمیږي چې ګوره زه د زکات ویم نو دا چېرته محسوس نه کي چې ما ته ډېر زیات کم نظر وکړو او هغه سړی په خپله باندې ټول عمر هغه هم زکاتونه ورکړي اوس حالات پې داسې رال چې غریب شو نو اوس د زکات په نوم چې پیسې الي هغه له هم شرم ورځي نو عزتمندو زکات ورته ویل ضروري دي که نه دي دا یاد لرئ زکات چې څوک ورکوي او چاله ورکوي هغه ته د زکات لفظ او ټکې ویل هېڅ کله ضروري نه دي د زکات صرف نیت کول ضروري دي یعنی په زړه کې نیت وکړه چې دا کومې پیسې زه ورکوم دا زکات دی او هغه خو الریډي وي چې ته یې ورکې یا چې کله د پیسې بیلولې نیت وکړه چې دا د زکات پیسې دي بس چې چاله ته ورکې بس دا په خپله باندې زکات ادا کېږي نو دې سړي ته څه ویل پکار دي خامخا څه خو به ورته وایې که نه اوس چاله چې پیسې ورکوي د څه شي پیسې دي نو عزتمندو د زکات په ځای باندې بل نوم اخیستل هم صحیح دي لکه دا مې دله هدیه درکړه مثلا شاګرد دی ته تا سره ډېر وخت تېر کړو یاره ته ډېر باوفا شاګرد دی دا مې تا له انعام درکړو او یا مې عزتمندو روژه را روانه ده دا د روژې خرچه ده دا مې دله درکړه نو زکات دی روژې خرچه کې هم ورکولی شي په هدیه کې هم ورکولی شي هر قسمه څیزونو کې ورکولی شي چې نیت دی د زکات یا دا مې دله ګفټ درکړو او دا شان دا اختر را روان دی دا مې دله عیدي درکړه دا مې د اختر مبارکي دله درکړه نو دې سره به هغه سړی خوشحاله شي او تعالی به کارم نور کوي رشتہ داري به هم دې په ځای پاتې شي او د هغه عزت نفس به چې کوم دی مجروح نه شي زخمي به نه شي موږ بعض وخت کې نیک کار کوو خو سړی پې شرمو دې وجې نه فقها ویلي چې چاله د زکات یا صدقه ورکړه هغه باندې ډېر سلامونه مه کوه ځکه بعض سړی تنګېږي نو چې ته ورته سلام وکړي نو هغه مطلب دی چې یاد خو درته دي که نه نو سلام مطلب یې دا نه چې سلام علیکم مطلب یې دا وي هغه اشارې نه پته لګي چې پته خو ده که نه چې لکه زما په مال باندې ته ډکېږي دا مطلب دی داسې نه دي کول پکار دې وجې نه فقهاو تفسیر بحر المحیط کې لیکلي دي د یو آیات لاندې چې بعض وخت کې سړی صدقه ورکړي خو الله قرآن کې وایي واذن وایي تکلیف مو زره ورکوي وایي د دې نه به ښه خبره ښه ده د زکات مو ورکوه خو ښې خبرې کوه ځان سم که او د دې مثال داسې دی لکه په کاڼي چې خاوره واچي او فصل پرې را زرغونې نو په کاڼو باندې فصلونه نه را زرغونېږي خلک وایي په تلي کې زرغونې نو دا تعالی یعنې فایده نه درکوي دا که لږ باران هم پې وشو الله وایي نو به دا ټول هر څه دله وړي نو تخم خلک په ځمکه کې اچوي د کاڼو د پاسه په خاورو باندې نه اچوي څومره ښکلی مثال الله بیان کړی دی او چې کوم ځای کې وایي تخم په صحیح ځای کې واچوي نو په هغې باندې چې پرخه وشي دا مو له کافي